د فالج د بیماری د پاره چې دا په سړی نه راځي د دې د پاره خلک ډیر دمونه خی خدا ټول د ځان نه دي مونږ به هغه دمونه خیو چې کم نبی علیہ السلام مونږ ته ښودلي دا مسند احمد دی دې حدیث مبارک دی 20878 نمبر قبیصه بن مخارق رضی الله تعالی عنہ فرمای وزه د نبی علیہ السلام په خدمت کې حاضر شوم ما عرض وکړو چې زه بوډا شوی ما او زما اډوکې کمزوري شوي دي زه ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم چې ما ته څه وښایې چې الله پاک ما ته په هغې سره نفع راکړي نو نبی علیه السلام وفرمایل چې ته په کومه لاره راتلې نو تا دپاره هغه بوټو استغفار کو دا وجه څه وه وجه دا وه چې دا د علم په تکل راوتی نو بیا نبی علیہ السلام ورته اوس دعا کوي خلک خو د ځان نه دعاګانې وي دا دعا دومره کرتې وایه چا ویلي نه پیغمبر ویلي نه صحابي ویلي هغه دعاګانې چې پیغمبر علیہ السلام او د صحابي نه ثابتې نه وي او که د قرآن یو ټکی یو لفظ وي او څوک بیا وظیفو جوړو کې زه خیر دی خو چې پیغمبر علیه السلام ښودلي و د هغې مقابل کې ته بله دعا ځان نه ښې دغه دعا د سره نه منو نو دا حدیث مبارک دی نو نبی علیه السلام ورته فرمایي چې ته د سحر لمونځ نه بعد 3 کرتې دا دعا وایه تا ته به 3 کاره میلاویږي یو دا چې ستا نظر به نه ختمیږي مکمل یو کم به یي خوړندېږي به نه په ټول عمر کې به ستا سترګې کار کوي مکمل نظر به دې نه ځي دویم جوزام بیماری به درته نه لګي جوزام بیماری پخوا د دانې دانې په سړي راخاتې دا بیماری او درېیمه د فالج اټیک به در باندې نه کېږي نن سبا فالج ډېر عام دی نو د فالج بیماری به در باندې نه راځي او دعا کومه دغه دا ده سبحان الله العظیم وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده سار مونځ نه بعد 3 کرتې ویل پکار دی